أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوشبوئی مبارکه مو یو څه ویلې وه، اوس د خوشبوئی مبارکې جلا ځای رالی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تر هر رقم اصلي مشکو او عنبرو او تر هر رقم شو خوشبوئی ډیره ښه خوشبوئی تله چې د هر چا سره به یې روغبړ وکړي د هغه به هم ټوله ورځ لکه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوشبوئی تلله. کله چې به یې د یو کوچني سره پر سر لاس ورتېر کړي، هغه کوچنی به په ښه خوشبويي سره ټولو کوچنیانو کې معلوم و. د دې عنوان سره مناسب حدیثونه د لاسو مبارکو او د خولو مبارکو تر عنوان لاندې تېر شوي دي. مچ نه ور باندې کښېنستی، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پر بدن باندې مچ نه کښېنستی. د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک سپېڅلي بدن او جامو باندې مچ نه کښېنستی، نه ورته د سپږو تکلیف پیدا کېدی. مقصد دا چې بدن جامې یې د سپږو نه کولې او سپږې نه ورته راتلې. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک، علامه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک داسې صفا سوتره الله تعالی پیدا کړی وو چې نه ور باندې مچ کښېنستی او نه ورته د سپږو تکلیف رسېدی. جامع الجمرات، خصائص الکبرى، الشفا. یو شاعر شعر ویلی دی: ستا له نومه مې تازه د زړګي ګل دی، ژوندون مې ستا په یادونو مکمل دی. چې یثرب دی مدینه سوه په راتللو، چې یثرب دی مدینه سوه په راتللو، نور به څه و برکت دا ستا د پل دی. دا چې دومره بې صبري راځینې کېږي، نیول سوی مې روح غېږ کې اجل دی. حسن څه دی؟ حسن ستا د در غلام دی، سر یې خم دی ځړولی یې کاکل دی. چې په لپو د دعاو لاسرانه سو، خدای زده پاته مې لا څومره نور مزل دی. دا د رب العالمین د پیرزوینه امتی چې د حبیب خوار درمل دی. دا د رب العالمین د پیرزوینه امتی چې د حبیب خوار درمل دی. وما علینا الا البلاغ المبین.